الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. صدق الله العظيم. ټولو ناول خو راغلي مېلمنو ته ستړي مشي کوم او اختر تېر شوي اختر مبارکي کوم او د سینیر قیادت شکریه هم ادا کوم چې په لاند ټایم کې یو ښه ښکلی پروګرام برابر چونکې د پروګرام نور علاقو کې هم وشو په هغه کې د عید میلن پارټي سره یو میتاسیس هم منل شوی دی. زما خپله رایې دا دی چې کومه ایجنډا پیش شوې دي په هغه باندې به سینیر قیادت ټیم خپله کې سره خبرې وکړي. دا یو کلو میدان دی، عید میلن پارټي دی، چوک پور کې لطیفې کوي، چوک پور کې خبرې کوي، خوشحالي خبرې کوي، نو کلو خبرې وشي ډېرې. خو دا زما یو خپله رایې ده. زه تاسیس چیز ده، تاسیس یې بنیاد ته لکه ته کور یو بنیاد کې دی نو هغه ته اساس وټي تاسیس وټي. نو د پارټي یو مې تاسیس 25 اپریل 1996 باندې خانصب کړی و او ما ته یاد دي، ما ته ښه یاد دي چې زه په مدرسې کې وم او په اخبار کې ما د هغه تصویر وکتل چې هغه دوې کپړې ګنډلي، یوه سره وه یوه شنه وه او دوه کسان ورته ولاړ وو ډېرونه، دوه کپړې یې نیولې وه او د پي ټي آی دفتر افتتاح وکړه. هغې ورځې نه ما غزم کړی و، په هغې ورځې نه ما غزم کړی و چې انشاءالله زه به دې حق سره وځارم او زه به د عمران خان شفاهي وم او د څو پورې ژوندی وم زه به دې باندې د خپل استقامت دوا وغواړم. تحریک چلو شو، مدرسې دور و سبکونه وو، خو چې کله ما فراغت وشو نو زه پراپر طریقې سره په دې اورګزو دغه ته کله انترکیدم نو ګل محمد صدر و ملک سعید سره جنرال سیکرټري و، شبي جان دفتر کې غالبا هغه پروګرام شوی و. هغه ورځ که څه نن ورځ که څه ته زه پونده ته وي د پي ټي آی هر یو میټینګ ته هر یو قرباني ته نه ورسته شوی یم او چې کوم ځای کې د پیسو ورسره رسېدلی دی پیسې مو ورکړي دي، که د ځان ورسره رسېدلی ځان مو ورکړی دی، که د ورکر ضرورت شوی ورکر مو ورته روښلی دی. خو زه دا خبره کوم د قوم ته یې کوم بلکې د غونډ پاکستان ته یې کوم چې تاسو مطمئن اوسو د چا په فتوو کې را نه شو، د کتاب البطن والا فتوو کې را نه شو، جعلي فتوو کې را نه شو. دا هسې منګړت کیسې دي. کله به خوب وګوري چې ما آدم علیه السلام سره خبرې وکړي، کله به خوب وکړي چې نبي علیه السلام ما ته راغلو وي چې ووټ دې ته ورکړه او دا جیتم دی. علامه ابن سیرین په تعبیر الریا کې لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دروغو چاته نشي راتلی او که راسي هغه به شیطان وي. دا هسې دروغو خبرې، دا منګړت کیسې فتوی دي، جعلي فتوی دي. الدین القوي المتین لا یثبت بالمهین. دا په داسې سپکو سپکو شیانو باندې دا نشي راتلو کېدی. دا دین مضبوط دین دی، ته نو په خوبونو سره دین ثابتوي. الحمدلله موږ د الله پاک داسې لیډر راکړی دی چې هغه په عالمي دنیا کې د هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ترجماني کړې دی. هغه داسې لیډر دی چې هغه د کشمیر خبره په ټولې دنیا کې کړې دی. سفیر اسلام دی، وکیل کشمیر دی، فخر پاکستان دی، هغه عمران خان دی چې په هغه باندې نن ټول پاکستان په هغه پسې ولاړ دی، وروتلی دی. په یوه اواز باندې د هغه په لاکو خال په کروڑونو خال هغه راځي. هغه ولې راځي؟ امین وجه څه دی؟ وجه دا دی چې هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم غلام دی او څوک چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم غلامي کوي موږ د هغه غلامان یو که نه یو؟ موږ ټول د هغه چا غلام یو چې څوک نبي کریم صلی الله علیه وسلم غلامي کوي. هغه قوم ته دا میسج ورکوي، قوم ته دا میسج ورکوي چې خلکو تاسو خپلو بچو ته موبایل ورکو، تاسو هغه انکوایري کړې چې دا موبایل کې څه ګوري. هغه قوم ته دا میسج ورکوي چې څوک کومې ښځې چې هغه نیمې کپړې غستوي ایا دې اثر په انسانانو باندې نه کېږي. هغه داسې یو لیډر دی چې هغه د مو مستقبل د مو بچیو د مو کورونو ترجماني کوي. مشران ناست دي، نورې خبرې به هغه کوي. زه ټول پي ټي آی ورکر چې دا مطمئن اوسو، بالکل مطمئن اوسو د چا والا فتوا باندې را نه شو
په جعلي فتوو کې نه شو د چا والا په خبرو کې را نه شو عمران خان سره ودرېږو دا د مو مستقبل هم دی د مو بچو مستقبل هم دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين